لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نا حج نا عبادته نا سلسلة نا آدم عليه الصلاة والسلام دا زمانينا شروع شويده. دا تمام انبیاء کرام په زمانه کې به حجونه کېدل. عیسی علیه الصلاة والسلام چې الله جل مجلوه ژوندی اسمان ته وخېژولو څه وخت او څه زمانې پورې له هغه د دین د تعلیماتو سلسله شروع وه او بیا یو دور یو زمانه داسې راغله چې د ادیانو سماویو او د کتب سماویو د تعلیماتو سلسله بند شوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته پیغمبر لا نور علی گلی پینزه سوا پینزنیم سوا او یا شپږ سوا کاله زمانہ د تاریخ په کتابونو کې راځي. د دغه دور او د دغه زمانی نوم دی د جاهلیت دور، د جاهلیت زمانه. د جاهلیت په دې دور کې هم د حج د عمل دا سلسله جاری وه. هغه زمانه کې چې کوم مشرکانو د هغوی به هم حجونه کول. هغه بېله خبره ده چې هغوی د حجونو دپاره خپل خود ساخته طریقې جوړې کړې وي، خپل رسمونه رواجونه یې جوړ کړي وو او د هغه رسمونو رواجونو په رڼا کې به هغوی حج کولو. قرآن کریم د هغوی د بعضې رسمونو ذکر کړی دی. کله به چې حج ته لاړل او د کور نه به د کور په دروازه ووتل
بیا به چې کله واپس راتلل نو د کور د شا د اړخه په دیوالونو به کور ته را اوړېدل د کور په دروازه به نه راتلل دا د هغې سوچ او فکر و چې کله موږ حج ته تللو او د کور په دروازه ووتلو نو ګناهونو کې لړلي ګناهګار وو حج مو کړلو نو د ګناه نه پاک شو نو د ګناه په حالت کې چې په کومه دروازه د کور نه راوتي یو هغه دروازه به اوس موږ ورته ننوځو الله جل مجلوه قرآن کریم کې د دوی د دې رسم تردید کړی دی الله وایي نیکي دې ته نه وایي چې کور ته په دیوال را اوړه یو رسم یې دا و چې مکه مکرمه کې د مکې د ښار چې کوم مشرکانو او د قریشو سره تعلق ساتلو هغوی به په خپل هم د بیت الله شریف خادمان ځان ګڼلو او د نورې دنیا خلکو به هم ورته د خادمانو منظر باندې کتل نو د بهر نه به چې کوم خلک راغلل نو په دغه خلکو پسې به ګرځېدل د دې لقب حمص او د حمص معنی سخت او دی د حج په سلسله کې ډېر سخت احکام په ځان لازم کړي وو ځکه به یې ورته حمص وي نو د بهر نه به چې کوم خلک حج ته راغله نو د هغوی دا نظریه وه چې موږ د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره طواف کوو نو په خپلو جامو کې چې کوم دا طواف هم نه کېږي نو په دغه خلکو پسې به ګرځېدل د هغې نه به یې جامې واغوستې په سواله او هغې کې به حج وکړو طواف به یې وکړه او بیا به یې هغه جامې هغې ته واپس کړې چاته به چې دا جامې نه شوې میلو نو نعوذ بالله هغې به بربند طواف کولو سړو د ورځې او زنانو د شپې او دا یو خود ساخته رسمي جوړ کړی و چې په کومو جامو کې مونږ ګناهونه کړي دي نو په داسې جامو کې د الله د کور نه ګیر چاپېره طواف کول دا بې ادبي دي د صفا د غونډۍ د پاسه یو بوت ایښی و د هغه بوت نوم اسحاق او د مروه د غونډۍ د پاسه یو بوت ایښی و د هغې نوم نائله د صفا او د مروه ترمنځ به یې چې کله سعی کوله صفا ته به چې ورسېده نو د اسحاق بوت ته به یې سجده ولګوله او مروه ته به چې راورسېده نو د نائله بوت ته به یې سجده ولګوله د حج ورځې به چې راغلې
نو د نوري دنیا نه به چې کوم خلک راغلي وو هغوی به د وقوف دپاره د عرفات میدان ته تلل او دغه خلک چې د بیت الله شریف منجوران به یې ځان ته وي خادمان به یې ځان ته وي او فخر به یې کولو حمص به یې ځان ته وي هغوی به د وقوف دپاره مزدلفې ته راتلل عرفات ته به نه مینا دا په حرم کې داخله ده مزدلفه دا هم په حرم کې داخله ده او عرفات د حرم نه بار دی هغوی به دا وي چې مونږ د بیت الله شریف خادمان یو او مونږ ته دا اعزاز حاصل دی چې مونږ به وقوف په حرم کې کوو د حرم نه به بار نه وځو د نورې دنیا نه چې کوم خلک راځي هغوی به د وقوف دپاره عرفات ته ځي نو الله جل مجلوه د دوی دا رسم قرآن کې را نقل کړه او د دې تردید یې وکړه ثم افیضوا من حیث افاض الناس عام خلک چې کوم ځای ته د وقوف دپاره ځي هغه ځای ته به تاسو هم ځئ او د هغه ځای نه به تاسو بیا واپس مزدلفې ته راځئ نبی علیه السلام ته چې الله پاک پیغمبري ورکړه مکه مکرمه کې 14 کاله تیر کړه په دې 14 کالو کې د الله د اړخه د حج د فرضیت حکم نو راغلی حج نو فرض د مکې مشرکانو به کولو حج به کېدو خو د هغوی د رسمونو او د رواجونو په رڼا کې د الله جل جلاله د طرف د حج حکم نو راغلی د مدینې منورې نه به خلک راغله او بیا چې کله الله پاک نبی علیه السلام ته پیغمبري ورکړه د مینا په میدانونو کې به ګرځېده او حج ته به چې کوم خلک د دنیا د اطرافونو راغلي وو هغوی له به د ایمان د راوړو دعوتونه ورکول یو کال د مدینې د خلکو سره میلو شه بل کال د مدینې د خلکو سره میلو شه بل کال د مدینې د خلکو سره میلو شه دریم ځل چې میلو شه دا تقریبا 72-73 کسانو او هغوی باقاعده د نبی علیه السلام په لاس بیعت وکړلو او دعوت یې ورکړه چې مکه پرې د مدینې ته راشه او موږ به مدینه منوره کې ستا مکمل مرسته هم کوو او ستا دفاع به هم کوو او ایمان خیرو نبی علیه السلام 11 کاله پس د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته لاړو 15 کاله یې تېر کړه حج نو فرض د هجرت په 6م کال باندې د الله جل جلاله د طرفه حکم راغی چې پتا باندې او ستا په امت باندې حج فرض وأتموا الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا او شپږم کالم دا الله پیغمبر حج ونکړ
اوم کالی مونکا آتم کالی مونکا او پناہم کال نبی علیہ السلام د صدیق اکبر په سربراهۍ کې د مدینې منورې نه زرګونه صحابه کرام حج ته راولېږل او د حج امیر مقرر کړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پشپغم او په اوم کال خدا الله پیغمبر حج زکونه کړ چې مکه مکرمه لا نه و فتح شوې د مشرکانو په قبضه کې وه د آزادۍ سره د الله پیغمبر ته حج کول مشکل و په اتم کال د رمضان په میاشت کې مکه مکرمه فتح شو نبی علیہ السلام او صحابه کرام د رمضان په میاشت کې د مدینې نه راغله مکې ته جهاد یې موکو او په دې سفر کې درې جهادونه شوي دي یو غزوه حنین او یو غزوه طائف او یو غزوه فتح مکه د مکې مکرمې د مدینې منورې ترمنځ سونه میله مزل دی او په هغه زمانه کې پیدل مزلونه نو جهاد مو شو جنګېدل لار راغلل نو په دې اتم کال هم موقع د الله پیغمبر ته د حج د کولو میله ونه شوه ځکه رمضان پسې فورا بیا د حج میاشتې شروع کېږي او په نهم کال نبی علیه السلام خپل حج ته رانغه ځکه رانغه چې مکه مکرمه کې مسلمانان هم اوسېدل او مشرکان هم اوسېدل اگر چې مکه فتح شوې وه او د مکې مشرکانو به خپل رسمونه رواجونه کول او خپل بدعات به کول بربند طوافونه به کول نو نبی علیه السلام وی چې دا نه ده جایز او مناسبه چې دا الله پیغمبر موجود وي او داغه په موجودګۍ کې علی الاعلان کافران الله د کور بی ادبی کوي مستاخی کوي گناهونه کوي او د الله پیغمبر موجود نو په دې وجه باندې صدیق اکبر راولېږلو او ورسره ورپسې علي رضی الله تعالی عنہ راولېږلو او علي ته د الله پیغمبر یو ذمہ داری حواله کړه هغه ذمہ داری دا و چې زی په زی مینا کې مزدلفه کې عرفات کې مطاف کې بار بار صدا اعلانونه کې الا يطوفن بالبيت احد عريانا دنن پس با هیڅ یو کس د بیت الله شریف نه غیر شابیره بربند طواف نه کوي او یو اعلان ورته دا وکړه ذمہواري ورکړه چې دا اعلان به وکړو چې د کومو خلکو سره د مخکې نه معاهدې شوي دي مکه مکرمه کې د پاتې کېدو کانی کا شپږ میاشتې کا هغه 2 میاشتې د هغې سره هغه معاهده ده
او چې د چا سره د دین وړاندې معاهدې نه دي شوې نو هغې به څلورو میاشتو پورې اجازه شته هغې ده د مکې مکرمې په ښار کې د اوسېدو او څلور میاشتې پس به بیا مشرک سړی د مکې په ښار کې نه اوسي. نو په نهم کال لاره سما شوه، اعلانات وشو او بیا په لسم کال باندې نبی علیه السلام په خپله باندې او د هغه په سربراهۍ کې د مدینې منورې نه چې را روانېدل نو 90,000 صحابه ورسره وو. او بیا به په دې اطرافو دیهاتو کلو غرونو میرو کې قبایلو کې چې کوم خلک خبرېدل چې د الله پیغمبر حج ته را روان دي هغوی به ملګري کېدل. نو د مدینې منورې ښار ته د مدینې منورې د ښار نه د مکې مکرمې د ښاره پورې د الله د پیغمبر د حج قافله په 10 ورځو کې را رسېدلې. څو ورځو کې؟ 10 ورځو. لاره کې پکې مړي هم شوي دي، لاره کې پکې د زنانو او ماشومان هم شوي دي او دا قسمه قسمه حالات راغلي. اوس موږ او تاسو په جهاز کې ناست یو او د پېښور نه په 4 غنټو کې رسو او جهاز کې چې لږ شانې ایسي بنده شي چغې شروع شي هله ایسي بنده شو او قسمه قسم اوبه او خوراکونه او د سمهدي ځایونه او د نن نه څه کم 1500 کاله وړاندې چې پیدل مزلو نه لارې وي نه سینې وي نه سوري وو نه خیمې وي او په مینا کې هم دغسې عرفات کې هم دغسې. خدا د الله جل جلاله خپل یو نظام او قانون دی چې څومره بنده ته سهولتونه ورکړي هغه عمره ترې طاقت څه کوي واخلي او چې څومره سهولتونه نه وي هغه عمر بیا الله پاک هغې ته قوت طاقت هم ورکړي. دا موږ تاسو د اسمان نه نه راکوز شوي خو ټول د غرونو خلک وي زموږ ستاسو پلارانو او نیکونو به ما ته داسې یاد دي واورې باندې به جنګونه کېدل د رمضان میاشت به وه او د روپۍ یا د اتانو واور به یې واغېسته او بیا به یې بوجۍ ترې راته وکړه او په بوسو کې به ننورومه چې د ماښام به پورې ویلې نه شي په هغې باندې به بیا روژه ماتېده. زمونږ د دې ملک نه به حاجیان تلل په بسونو کې به تلل حج به یې مو کرا به مړ طواف به یې کولو خو به پورې به یې شیرډي تللې وې لکه ټول به پکې دلته مطاف کې به کره شو او پکې نو او د زمزم د کوهي نه به یې په بوکه باندې اوبه راوښکلې او ښکته کړه به او چې الله پاک راته سهولتونه راکړه زموږ ستاسو سره بس معلوم جوړ شو معمولی غوندې سختي چې راشي بیا شغې سوري وو. نو دا د نبي علیه یو قولانی چې مکې مکرمې ته را رسېدل 1,24,000 ته رسېدلي او یو قولانی 1,28,000 ته رسېدلي او بیا د ذوالحجې د میاشتې د ذوالحجې د میاشتې په 4 تاریخ د الله د پیغمبر د حج قافله مکې مکرمې ته را رسېدلې وه. لاره کې څو ورځې تېرې کړې 10 ورځې او د مکې مکرمې په ښار کې 10 ورځې تېرې کړې او بیا د ذوالحجې د میاشتې په 14 تاریخ 14 تاریخ باندې د الله د پیغمبر د حج هغه قافله دوباره بیا د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته لاړه او دا د نبی علیه السلام فرضي حج و د دې نه وړاندې حجونه کړي وو خو هغه نفلي وو 2 حجه یا 3 بعضې روایت کې 2 حجونه راځي او بعضو کې 3 راځي. عمرې د الله پیغمبر 4 کړي وي د یوې عمرې نوم دی عمرة الحدیبیه د
د دویمې عمرې نوم دی عمرة القضاء، او دریمه عمره یې کړې وه د فتح مکې په موقع باندې، او څلورمه عمره یې کړې وه د حج سره. څو عمرې یې کړې وې؟ څلور. لومړنۍ عمره د هجرت په شپږم کال باندې زرګونه صحابه ورسره وو، د الله پیغمبر مو صلی الله علیه وسلم، او د عمرې احرامونه یې وتړل. څومره مینه مزل یې وکړلو، د مکې مکرمې اطرافو ته چې راورسېدل یو ځای دی حدیبیه. د هغه حدیبیې یو اړخ حرم کې داخل دی، او بل اړخ د حرم د حدودو نه بار دی. دغه ځای دی چې راورسېده، د مکې مشرکانو یې مخنیوی وکړه چې مکې ښار ته نه ځئ. بیا لویه اوږده قصه ده، او غرض دا چې نبي علیه الصلاة والسلام د مذاکراتو دپاره د مکې ښار د عثمان ابن عفان ولیږه. نو بیا یو افواه خوره شوه چې د مکې مشرکانو عثمان بن عفان شهید کړ. نبی علیه الصلاة والسلام سخت خفه هم شو، غصه هم شو. نو ونه وه حدیبیې کې، او د هغه ونې د لاندې بیا د صحابه کرامو سره بیعت وکړلو، بیعت علی الجهاد. تمام صحابه کرامو بیعت وکړلو. عثمان بن عفان باندې شو، نبی علیه الصلاة والسلام دا دواړه لاسونه راوچت کړل، وایي دا یو لاس د محمد دی صلی الله علیه وسلم، او دا بل لاس د عثمان دی، او دا عثمان ولګېده د الله د پیغمبر سره په جهاد باندې بیعت وکړلو. د دې بیعت نوم دی بیعة الرضوان. بیعة الرضوان دا په دغه موقع باندې شوې ده. نو غرض دا چې بیا صلح وشوه، یو تاریخي صلح ده، صلح حدیبیه. هغه صلح کې تمام شرطونه د مسلمانانو په خلاف او د کفارو په حق کې. یو شرط به کېده چې د 10 کالو پورې د امن معاهده د یو بل په خلاف به جنګېږو نه، او که نور خلک جنګېدل د هغې ملګرتیا به هم نه. یو شرط به کېده چې سخت کالي به عمره نه کول، واپس به ځئ. د الله پیغمبر هم احرام تړلی دی، صحابه کرامو احرامونه تړلي دي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ترغیب ورکړه احرامونه مات کړئ. د صحابه کرام ډېر زیات په جوش کې هم، ډېر زیات خفه هم چې دا څنګه صلح ده، او موږ دومره سفر کړی او عمره هم نه ده کړې، موږ احرامونه ماته نه ماتول. د الله پیغمبر خیمې ته راننوتو، او ام سلمه رضی الله تعالی عنها خیمې ته ډېر زیات خفه او غمجن. وی ولې یا رسول الله؟ د الله پیغمبر ورته دا ټوله قصه وړاندې کړه. د هغې ورته ویې یو مشوره درکوم، وینا مه کوه صحابه کرامو ته د خیمې نه بهر وځه، او د ټول نه اول ته په خپله احرام کوز که، احرام مات که. صحابه کرام چې دا وګوري احرامونه به خپله ماتئ. د الله پیغمبر د خیمې نه بهر احرام یې مات کړه، صحابه کرامو چې ولیدل بیا د یو بل نه مخکې کېدل، ټول احرامونه مات کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات خوشحاله شو د دې بیبي نه، او دعاګانې ورته وکړې. غرض دا چې واپس لاړ، او یو شرط به کېده
راتلونکي کال کې به تاسو عمرې ته راځئ او د عمرې په ادا کولو باندې به 3 ورځې لګوئ. د 3 ورځو نه به زیات د مکې په ښار کې نه اوسېږئ. اسلحه به راوړئ نه، او که راوړئ نو بیا به په تیږو کې بند راوړئ. یو شرط پکې دا مو لګېد عجیبه، وایي که زمونږ یو مشرک د مکې مسلمان شو ایمان یې راوړلو او تاسو د وتښتېد پناه یې دروړه، واپس کوئ به یې مونږ ته. او که ستاسو یو مسلمان نعوذ بالله مرتد شه مونږ له راغه، مونږ بیا نه واپس کوو. نبي علیه السلام دا امر سره ومنه. غرض دا چې دا لومړنۍ عمره ده. اوس ګوره دا هم د الله د پیغمبر په عمره کې شمار دی او د دې نوم دی عمرة الحدیبیه. خدا عمره خدا الله پیغمبر عملا کړی نه ده، خو بیا هم عمره ورته ځکه وایي چې نبی علیه السلام نیت هم کړی و، سفر هم کړی و، عزم هم کړی و، احرام هم تړلی و، او چې وینا هم کړله نو په خپله مرضۍ نه. ځکه دا هم علماو په حدیثو کې دا هم د الله د پیغمبر عمرو کې شمار دی. او دویمه عمره بیا په 9 کال باندې د الله پیغمبر عمره وکړله، دا د 8 کال د عمرې څه وه؟ قضا وه، ځکه دې ته عمرة القضا وایي. او 8مه عمره په 8م کال باندې مکه فتح شوه، او بیا حنین فتح شو، او چې کوم ځای کې اوس یو جومات دی جعرانه، دغه ځای کې د حنین ټول غنایم راغونډ کړي وو، صحابه کرامو پړاو اچولی وو. ماسخوتن لمونځ د الله پیغمبر د صحابه کرامو سره وکړلو، او صحابه کرام ټول ودوش، او نبی علیه السلام تنی تنها یک یوازې د ماسخوتن نماز نه بعد د صحابه کرامو د اودو کېدو نه بعد راغه د مکې ښار ته طواف یې وکړلو، عمره یې وکړله، او بیا واپس هم لاړه. سهار چې صحابه کرام هم راپاڅېدل نو د الله پیغمبر بیا موجود و سهار جمعې ورته. نو د دې د وجې نه بعضې صحابه کرامو به دا وي چې د الله پیغمبر د جعرانین عمره نه ده کړې. څنګه یې کړې ده؟ سودان هم زموږ سره او بیا سهار هم دلته کې ظاهر کې عقل نه اخلي چې د جعراني او د مکې د ښار تر منځ 35 کیلومتر مزل دی، او د نن نه څه کم 1500 کاله وړاندې چې دا ټول ځنګلې وي، درندګانو او ټول کافرانو، لیکن د الله پیغمبر دی، پیغمبر خو هر کار کې د الله پاک مدد ورسره رامو عمره یې وکړه، چاته پته مو نه لګېده. او 4مه عمره نبی علیه السلام کړې ده د هجرت په 10م کال باندې د فرضي حج سره یو ځای. هر کال یې درته دا خبره کوم، او اوس مې د تربیت کې حاجیانو ته هم دا خبره کوله چې 3 قسمه حج دي. یو دی حج قران، او یو دی حج تمتع، او بل دی حج افراد. دا 3 قسمونه دي، او د حج دا 3 طریقې دي، او دا 3 نومونه دي. کم قسم حج چې حاجی کوي نو څه پابندي ورباندې نشته. زمونږ د احنافو مسلک دا دی چې اولا او افضل حج قران دی، بیا ورپسې دویم نمبر کې حج تمتع دی، او بیا په ټولو کې آخر نمبر کې حج افراد. د حج قران دا احنافو تحقیق را دي
زمونږ د مسلک د امامانو او د علماو تحقیق دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله فرضي حج کولو عام اعلان کړو ارشا خو هدا څوک حج افراد کوي که څوک تمتع کوي او که څوک قران کوي هغه قرباني څوک د ځان سره بوزي او که نه بوزي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل چې کوم حج کړی دی هغه حج قران د عربی د ژبې لفظ دی او د قران معنی دوه شیونه یو ځای کول او د حج قران د حج قران څه کوي چې بده کې حاجی حج او عمره دواړه یو ځای نیت کې یو ځای او تلبیه کې یو ځای او بیا کوي یو ځای نو د حج قران طریقه دا ده چې حاجی میقات ته ورسي او یا میقات ته د رسیدو نه وړاندې دی به نیت کوي چې کوم وخت نیت کوي کنه نو داسې به وي اللهم انی اريد الحج والعمره اے الله زه د حج او د عمرې د دوانو نیت کوم فیسرهما لی دا دوانه ماته آسان کا وتقبلهما مني او دا دوانه زمانه قبول کا او سنت طریقه دا اگر چې موږ 99% حاجیان دا نه کوي او د دې مسلې نه خبري سنت طریقه دا ده چې تلبیه کې به حج او عمره ته کمی یادې چې تلبیه وای داسې به وای لبیک بحجه او یا به وای لبیک بعمره یا لز حاضر ما د حج سره او زه حاضر ما ده عمرې سره یعنی د عمرې د کولو په نیت او د حج کولو په نیت کم حاجی چې حج قران نیت وکي نو داغه د بار درې قسمه تلبیه ده یو قسم ده لبیک بحجه بس دویم ده لبیک بعمره او دریم قسم تلبیه ده دواره بوي لبیک بحجه وعمره او بیا مور بشي دا نور تلبیه وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك نبی علیه الصلاۃ والسلام لسورة مزلو او بدل سورة کې به تلبیه وی کله به لبیک بحجه کله به لبیک بعمره او کله به لبیک بحجه وعمره او بیا شکل حاجی حج قران نیت کړي او د مکی مکرمه خار ته ورسی نو در رسیدو سره ما اول دی عمره وکي عمره څه شي دی اول طواف او بیا ورپسې د صفا او د مروه ترمنځ سعی بس نیه خو مخکې نشوي اول طواف او بیا ورپسې سعی چې سعی وکړله بیا به راشي او یو طواف به وکړي او دا هغه طواف نوم دی طواف قدوم او دا سنت مؤکد دی او دا طواف قدوم په حج تمتع کې نشته دی دا په حج افراد کې وي او یا په حج قران کې د حج قران کوونکی مسلمان به اول لا شو عمره به وکړي طواف او سعی به وکړي سر مر به نه خوري بیا به ورپسې طواف قدوم وکړي د طواف قدوم نه پس به احرام صادر امد ساتي د احرام د پابندیانو خیال به ساتي هفتې لس ورځې شل ورځې بیا شکل د حج ورځې راشي نو مینا ته به راشي بیا به مزدلفې ته راشي بیا به عرفات ته راشي
نور حاجیان به د حج احرامونه تړي نیتونه به کوي او دی به دوباره بیا نیت نه کوي نیت مخکې نه کړی دا کوم صادرې چې تړلي دي دا خیرنېږي خولېږي راخولېږي نو بدولی شي مخ به نه پټوي سر به نه پټوي جرابې به نه شي دستانې به نه شي بوټان به نه شي نوکونه به نه کټ کوي ویښته به نه خري حجامت به نه کوي خوشبو به نه لګوي کوروالې به نه کوي د کوروالې خبرې به نه کوي دا د احرام پابندیان دي بیا چې د عرفات په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې رومنې شیطان یې وایستلو او راغه قرباني وکړله او بیا په قرباني پسې طواف زیارت وکړلو او بیا په طواف زیارت پسې صفا مروه وکړله او سر یې وخریلو نو په دغه سر خریلو سره دی په یو وخت کې د دوه احرامونو ووتلو یو احرامي د عمرې و او الاحرامي د حج و نو په حج قران کې څو طوافونه شو درې دا دوه طوافونه پکې فرض یو د شه د عمرې او بل د حج او سعی پکې څو شوي دوه او دا دواړه واجبي خو یو سعی د عمرې شو بل سعی د حج شو او دریم طواف کې کوم شو طواف قدوم او دا سنتي او اکل او سلورم طواف بیا واجب طواف دي چې هغه ته طواف رخصت وي او په هر یو حج باندې دي حج قران وي او که حج افراد وي او که حج تمتع وي هغه په هغه ورځ باندې کې چې په کوم ورځ باندې حج د خپل وطن نه واپس راځي الله دې موږ تاسو ټول ته په زندګۍ کې بار بار په کراتو مراتو سره د حج او د عمر سعادت نصیب کوم مسلمانانو چې نه دي کړي الله دې د مرګ نه وړاندې هغوی ته توفیق ورکړي او چا چې کړي دي الله دې وله بیا ورکړي او چې د چا والدین مړي دي مشران یې مړي دي او بغیر د حج نه مړي دي او د هغوی زامن لوڼه نوسیم موجود دي الله دې هغوی ته توفیق ورکړي چې د خپلو هغه مړو د طرفه په خپل ژوند کې حج بدل وکړي چې د چا مشرانو حجونه نه یې کړي او دا کومه مسله چې راپورته شوې ده د حج دا رکاوټ الله پاک په خپلو قدرتونو سره ختم کړي څومره مسلمانانو چې داخلي کړي دي الله دې یو هم نه محرومه کوي تاسو ورباندې خفه که څنګه چل د زړه امین نه وای الله دې یو نه محرومه کوي او دا الله فضل دی او دا الله مهرباني ده او لاک او تاسو د دوستانو دعاګانې او اخلاص دی ان شاء الله خیر سبا زما روان کیږي ان شاء الله سبا مسعودن او زما دا یقین ان شاء الله کې خیری چې کوم ملګرو داخلي کړي ان شاء الله الله به یوم نه پاتې کې الله بیا ورسي او د پاکستان او د انډیا چې دا کومه لانجه او جګړه شروع ده الله دې هندوستان رسوا او ذلیل کی الله دې اسرائیل هم رسوا او ذلیل کی او امریکا او څومره کفري ملکونه د هندوستان په شا باندې ولاړې الله پاک به دې ټول منصوبو کې ناکامه کی او الله دې زموږ استادو دا فوج نور مسرور کی الله پاک دې دې شجاعت نور زیات کی هندو بسوي او دغه جګړه بسوي او دغه حمله بسوي الحمدلله مومن دی اگر چې د ایمان ډیر هم کمزوري شي کنه خو ایمان کې الله پاک یو طاقت یې خیر یو طاقت او دا ایمانی دا طاقت اسینه بڑکاویږي اوس په خپل معنی کمزوري متا ټول هم کمزوري او موږ غواړو چې الله پاک دا چې مقرره ولي زموږ د فوج موږ ته وشي راځي jihad موږ دا الله نه غواړو د موږ بډای موږ غواړي خزم کو سړی موږ غواړي چې دا چې واخره شي اسلامي ملکونه موږ ته وایي راځي jihad کله به دا وخرج الله جل ان شاء الله پورا قوم او پورا ملک او د ملک اوسیدونکو یو بچي فوج ته دعاګانې هم کوي د فوج په شان ولاندې چې د خپل منځ کې بلانجي پونجي به وړي راځي خو چې کله غټ دشمن سره مقابله شي بیا به ان شاء الله ټول لانجې شاته غورځو او د خپل بهادر
اسلامي فوج بشامل ما ان شاء الله ولا الله دې د حوصله نورم بلندګي او د غنګي افغانستان الګي اسلامي حکومت به هغه زموږ مجاهدین ملګری دي هغه سره چې کوم تناظر راغلي الله پاک دې دا ټول په خپل قدرت سره همواريږي غیر ملتونه او قومونه د فرعون فرموله د قران ذکر کړی دا د فرعون فرموله ده وجعلوا اهلها شيعا واذا مسلمانان بدلوا دلو کې تقسیم کا دا قوم ابي اور باندې حکومتونه کا هغه د فرعون بچو دا فرموله استعمال کړي مونږ بدلو دلو کې تقسیم کړي دوه اسلامي ملکونه یو بل سره د تعلقات خو کولو ده نه پرېږدي ځکه به دې پوهېږي که دوه درې اسلامي ملکونه هم یو ځای شو بیا ټول کفر هم د هغې مقابله نشي کولی الله پاک دې په دې منصوبو کې ناکام کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم